السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما پرون د شهباز شریف حکومت اچانک د چټۍ اعلان وکړو چې یعنی سبا ورځ یعنی په 28 مئی باندې به سرکاري چټي وي. شهباز شریف حکومت اعلان کړی دی چې په 28 مئی باندې به چټي وي، ځکه په 28 مئی باندې پاکستان اټمی طاقت جوړ شو. د پاکستان حکومت ته او د شهباز شریف حکومت ته سپیشلی دا خبره شپږ ویشت کاله پس را یاد شوه. په 1998 کې پاکستان اټمی طاقت جوړ شوی دی. 1998 نه 2023 پورې په 28 مئی باندې چټي نه وجي. په 2024 کې دی لره یار شو چې ګوره غوړې مونږ په 28 مئی باندې اټمی طاقت جوړ شوی یو او په 28 مئی خو چټي په کار د پاکستان. نو پرونه فیصله وکړه 26 کاله پس چې په 28 مئی باندې به د پاکستان سرکاري چټي وي، ځکه په 28 مئی باندې پاکستان اټمی طاقت جوړ شوی دی. آیا دا بوز بل کالوي کنه دا براتلونکي ټایم کې پته لګي؟ خو اصل کې خبره دا نه ده جی، خبره د اټمی طاقت نه ده. خبره اصل کې دا چې نن ورځ یعنی په 28 مئی باندې د عمران خان په سایفر کیس کې ټرایلز چې دا تقریبا اخرنی ټرایل او په دې ټرایل کې کېدای شي عدالت چې کوم دی فیصله سنو کړی و هغه هم د عمران خان په حق کې، د عمران خان په فیور کې. نو په دې وجه باندې دی د چټۍ اعلان وکړ. 28 مئی باندې دا کیس چې کوم دی ټرایل ونشو. نن د سپریم کورټ، د های کورټ، د هر څه چټي و د وفاقي څومره هم ادارې دي د هغې ټولو چټي وجي. نو د کیس ټرایل ونشو. اوس د کیس ټرایل به د سایفر کله کیږي د دې هم تاریخ لا نه دی معلوم. په 29 تاریخ په نه کیږي، نه په 30 کیږي. د دې لپاره بیا های کورټ یا سپریم کورټ بل ورځ مختص کوي اعلان وکړي جی. اوس شهباز شریف حکومت وایي چې عمران خان اصل کې دی مقصد دا چې عمران خان داسې عدالتونو نه بې ګناه ثابت نشي، بلکې عمران خان د جیل نه روزي خو د ډیل په تحت باندې دی روزي. بې ګناهي نه چې بې ګناه ثابت شو وروته خو هم هیرو دی، بیا خو بس هم د عوامو په نظر کې هیرو شي. نو دی وایي نه وروره چې ډیل دیو کې رو دی خو بې ګناه رانه داسې رو نه وتو جي. ښه اوس د دې کیس ټرایل به کله کېږي د دې هېڅ پته نه لګي. شهباز شریف حکومت وایي چې دا کیس هسې هم ختمېږي. نو راشه په عمران خان به بل کیس جوړ کړو. نو بل کیس جوړولو لپاره کوششونه الریډي روان شوي دي. سایفر کیس نن ختمېدو خو بس نن چټي شوه، نو بل کیس جوړېدو لپاره دی کوششونه روان کړي چې کې بل کیس کم کیس دی هغه کادر ټرست کیس و چې په هغه په عمران خان باندې جوړېدی شو. خو هغې کې هم ملک ریاض داسې ټویټ وکړو، ملک ریاض او نور چې هم دوه نور اهم ګواهانو نو چې کومې خبرې وکړي نو هغه کیس چې کوم دی هغې نه هم تقریبا اوتې ده. بله خبره اورئ جی، دا خو د 28 مئی دروازه خبره شو چې 28 مئی باندې پاکستان کې به چټي وي، چې 28 مئی باندې پاکستان اټمی طاقت جوړ شوی. بل یوسف رضا ګیلانی چې کوم دی هغه دوه قانونونه جوړ کړ، دوه آرډیننس چې کوم دی هغه پاس کړ. اوس قائم مقام صدر دی یوسف رضا ګیلانی چې کوم دی دا قائم مقام صدر دی د پاکستان. د چې کوم قانونونه جوړ کړي هغې باندې خبره کوو جي. د ویلي دي چې کوم الیکشن ټریبونل به چې کوم الیکشن ټریبونل جوړیږي چې هغې د فارم 45 او د فارم 47 انویسټیګیشن کوي، د هغې تحقیق کوي، د هغې جانچ پړتال کوي جي. نو دی اوس دا قانون جوړ کړو چې هغې کې به اوس حاضر سروس ججز نه بلکې ریټایرډ ججز به تعینات کیږي. دې کې به اصل کې چې حاضر سروس کم جج به د دې فارم 45 او د فارم 47 جانچ پړتال کړو. دی وایي نه حاضر سروس نه ریټایرډ ججز به کیږي، او ریټایرډ ججز به کم جج کیږي د هغې فیصله به هم حکومت کوي. لکه سپریم کورټ دی کې څه کار نشته، بس دی نه پکې د های کورټ کار شته دی. نوی قانون دا جوړ کړو چې ججز تعیناتي به هم حکومت کوي او چې کم جج به کوي هغه هم د حکومت خوښه ده، او مطلب ریټایرډ ججز هم کولی شي، دا نه چې صرف حاضر سروس ججز به کیږي. نو دا چې کومه حلقې اسلام آباد حلقې باندې د پی ټي آی ګټه شوې ده نو هغې دپاره یو قسم له لاره چې کوم دی مخالفین ځان له سموي جي. بل دویم قانون یې وورئ جي. دویم قانون دا جوړ کړی چې مخکې به نیب کله یو کس گرفتار کو په هغه باندې به تفتیش کېدو، هغه چې کوم انویسټیګیشن به کېدو، نو نیب د هغې دپاره 90 ورځې مقرر کړې وي چې کس په 90 ورځې د نیب په تحلیل کې ونوي. نو بیا چې کله د شهباز شریف د حکومت راغی 90 ورځې راکمې کوي، 90 په هغې باندې هم د نیب کیسونه وي، 90 ورځې به اوس د نیب په کېټ کې څوک تېروي. نو هغه یې هغه ورځې راکمې کوي 14 ورځې کې چې د شهباز شریف حکومت نو 14 ورځې وي. خو اوس نوی قانون دا جوړ شو چې دا به 14 ورځې نه وي، دا به 40 ورځې وي جي. نو اوس دی دا چې کوم دی انډایرکټ عمران خان دپاره لینډ راکابو کوي چې عمران خان چېرته د جیل نه راوځي نو دلته په نیب والا بل کیس جوړ کړي چې وروره تا خو توشخانه نه یو ګړی نه دی شته، تا خو فلانې شی مشته راځه شابه 40 ورځې او بیا د نیب په تحلیل کې وي جي. نو دا چې کوم دی دوه قانونونه جوړ شو، یو هغې کې هم د عمران خان پکړ دپاره دا دواړه قانونونه جوړ شو جي. بل
اوس دا کارونه عمران خان نه پر جوړ شو مطلب که عمران خان جیل نه راوځي ما تاسو ولر ډیما ایکسپلین کا بل عارف الوی هم یو ټویټ کړی دی چې د ملک ریاض ټویټ حواله سره هغه په خپل ټویټ کې خبرې کړې دي عارف الوی د پی ټی آی صدر وجي هغه ویل دي چې عارف الوی خبره کړې په خپل ټویټ کې چې پریشر کوکر کې پریشر جمع شوی دی او هر وخت ډس کول شي او هغه خلک سزول شي چې څوک په اقتدار کې دي او بل هغه خلک چې کوم چې د چا په اقتدار قبضه او کچره وي دا پریشر کوکر ډس شنو دغه خلک پسوځي او بل د کوم خلکو چې وي بهر جایدادونه دي ای خو بهر او تختی نقصان به دغه خلکو کیږي چې کم په پاکستان کې اوسېږي جی خو لیډر عمران خان شته دی اب روزي و به ان شاء الله حالات چې کوم دي کنټرول کوي د عارف الوی ټویټ کړی دی جی نو دا اپډیټس په ویډیو کې خپل رائے ضرور شریک کړئ د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام